أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا الله رب العزت دا غیغه دعا را نقل کوي. الله رب العزت فرمای چې دی الله تعالی سوچت ک چې ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا مگر زمونږ درا فتنه تخته مشک ازمیخت او امتحان مونږ داسې مگر دا چې دا کافران د خپل عذابونو د اغا ازمیختنه او د اغه طریقې په مونږ باندې اپنوي په مونږ باندې چل نزد کوي داسې مونږ مگر زوا ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا مگر زمونږ در فتنه تخته مشک للذین ها کسانو د فار کفرو چې کافران واغفر لنا وبخنه وکمون ته ربنا ای رب زمونږ انک یقینا انت العزیز تغالب او الحکیم حکمت والای خدای پاک موږ داسې مگر زوا چې موږ د خلکو د عذابونو تخته مشکو ګرځو خلک په موږ باندې خپل طریقې زده کوي مختلف طریقې سزاګانې راکوي او د په مسلمانانو طریقه زده کوي یا بل معنی کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا مگر زمونږ لره فتنه سشي ازمیخ نو هغه دا په معنا د دې چې مونږ لره د کافرانو داسې غلبه مو ورکوا چې هغه زمونږ د پاره زمونږ په دین کې امتحان وګرځي چې فتنه وګرځي زمونږ د دین یعنی دومره مونږ په سزاګانو کې دومره مغلوب شو دومره راګیر شو چې مونږ په خپل اسلام کې او په دین کې بیا شکی شو چې یاره دا جوړ مونږ په غلط وي چې مونږ دونه والو نو داسې امتحان کې خدای پاک ماخته کوي ربنا ای رب زمنگا لا تجعلنا مگر زمنگ لرا فتنة تخته مشک للذین دها کسانو دپارا کفرو چی کافران دی واغفر لنا و بخنو کمنگتا ربنا ای رب زمنگا انکا یکننتو انتی العزیز غالبا الحکیم و حکمت والا لقد کان لکم یکنن دی لکم ستاسو دپارا فیهم پدغ ابراہیم علیہ السلام و پملگرو ددو کی اسوتن نمونہ حسنتن خائستہ نمونه خایسته دی یقینا د استادو د بارا پدیو کې د دو په ملګرو کې خایسته نمونه لمن د هغه چا د بارا کانه چې وی يرجو چې دی امید ساتي الله د الله رب العزت والیوم الاخر او د ورځې د اخرت چې څوک د دې امید ساتي نو په کار دارا چې د ابراهیم علیه السلام د غي ژوندۍ ځان تر ماهیته کې مختلف قسم امتحانات به در باندې راځي دا غینه چې اوځي کله نو الله رب العزت فرمای چې اماما اوس مې د قوم رهنما او رهبر وګرځي د دې وجه الله فرمای چې څوک د دنیا څوک د الله رب العزت او د آخرت امید ساتي و من يتولوا هغه څوک چې وګرځیدو فإن الله نو بس یقینا الله تعالی هو الغنی بحاجت دی الحمید او ستاینه کړی شوی دا الله ته دې سيزون بیا ضرورت نشته الله فرمای عسى الله قریب ده چې الله رب العزت ان يجعل وګرځوي بینکم فمن دستاسو کی و بین الذین فمن ذها کسانو کی عادیتم چې دشمنی د ور سره استاسو چې دشمنان استاسو دي منهم د دیونا مودتن حقیقی محبت قریب ده یا کی دي چې داسې وشي او کستا دشمن دی الله استا دوست کی دا یا کافران دي اسلام وروړي پکې بازي لگا هند و د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بیبي وا هند رضی الله تعالی عنها چې کله ایمان راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي سیب وی اوسه پورې زما د استاسو د خاندان نه علاوه بل څوک خوښ نو دا غین علاوه بل څوک ډوبه دي نشو تاسو خاندان مې ډیر بدی شو او اوس مې د ټولو نه زیاته مینه ده تاسو سره
او د کشن ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړ نو ایمان ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سه په درې شرایط ایمان راوړم وی بسو وی پکمو وی یو دا چې څنګه د جاهلیت په زمانہ کې د اسلام خلاف جنگیدل د کشن به اجازه راکې اوس به د اسلام لپاره جنگي او دویم نمبر دا چې زما زوی بچی دا به کاتبی وਹੀ جوړه هغه به لیکل کوي ستا وਹੀ به لیکي د دې وجه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه په کاتبین وਹੀ کې او د کشان درېمه خبره ده چې زما کوم لور مبارکه چې تاسو پرشته کړه زما کوم لور مبارکه چې تاسو په کور کې ده نو چې څنګه نور یعنی اسخرانو ته عزت ملاویږي داغه د لور د وجه د کشان به مال عزت راکړي داغه څنګه چې د یو بیبي د پلار عزت یا کشان به عزت راکړي سیدنا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ځکه چې ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کله نکاح کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پلار خوخه نه د پلار خلاف ته هغه لا کافر ایمان هم نه راو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ټیک تا بیا ته وګوره هغه په جنگونو کې د ټولو نړوم باندې چې دغه د مرتدینو خلاف چې عالم اوچت کړي د جهاد اجازه ته حکم چې چاو خو حلیفو خو چړم باندې چې عالم اوچت کړي د جهاد نو هغه سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې په میدان کې ولا او بیا ته وګوره د یرموک په غزا کې چې په مسلمانانو باندې بالکل سخت راغله په هغه میدان کې په شاه سوارانو کې د ټولو نه مضبوط شاه سوار او د کشان د ټولو نه زیات خلکو له د جنگ ترغیب ورکوونکي د جهاد او د هغې قدمونه مضبوطونکي دا سره د دې چې یوه سترګې په جنگ کې بیللې وه د سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د دې وجې دغه فرمایي الله رب العزت فرمایي وی قریب ده کیدی شي داسې چې وګرځو استادو د دیو په منځ کې چې د چا سره دښمنی د دینه سو وګرځو حقيقي محبت در کې وګرځو والله یقینا الله تعالی قدیر قدرت والا دی والله یقینا الله تعالی غفور بهنه کون کې دی رحیم رحم کون کې دی لا ينهاكم الله نمنه کوي الله رب العزت اوس الله یو اصول وي چې کم خلک په کافرانو کې تاسو زه تامن د پاره راځي دلته تاسو له ټیکس در کوي تاسو ماته توسیږي بس ایلامن ورکه یا کم خلک دي تاسو سره د دین په وجه باندې نه جنگيږي تاسو دین ته خطر نشته نقصان نه در کوي نو بس که تاسو یې سره نه جنگيږي اغي سره روابط ساتي تجارت کوي نو کوي سما خبره نشته من یعنی صرف د کفر د وجه ته یو کافر نشي وجلی هغه د وجه مو نه صرف د کفر د وجه اوس کافر دی هغه نه اسلام ته خطر ده د دې وجه خطبه جهاد چې کوم ده هغه کې بیا خطبه صدارت چې کوم ویلې و علامه شمس الحق افغانی رحمه الله عمره رسالو کې چاپ کی مخکې چاپ شوی نو هغه کې علامه شمس الحق افغانی رحمه الله د عبد الله ابن عمر سے دا قول لا نقل کړ چې د مسلمانانو بادشاہ له پکار ده چې پکال کې یو پیر د کافرانو بارډر ته د پوجیان لیګي چې پاغي باندې د مسلمانانو روب چې دا برقرار وي ورته چې دینو مطلب دا چې هغه خپل روب دا ورته کوي چې ټیکس راکوي ګوره که ټیکس نه راکوي نو بس حمله کوي دا مسلمانان الله دې خیر وکړي خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا عجیب دور دیدم درین پادشاہی کے للو و پنجو ہمیشہ سپاہی لا ينهاكم الله نمنك وی الله رب العزت تاسو لرا عن الذين ان كفار الذين ده هغه کافرانو لم يقاتلوكم چې تاسو سره جنگ نه کوي په دین په بار د دین کې ولم يخرجوكم تاسو نه استلم من دیارکم د کورونو تاسو نه ان تبروهم چې تاسو احسان کې د دیو سره وتقسطوا الیهم او چې عدل کې د دیو سره عدل مر سر کوي احسان مر سر کوي ان الله یقینا الله رب العزت يحب المقسطين محبت کوي د محبت کوي د عدل کوونکو سره نو دا غالبا د نن سډیر وخت مخ کې دي تقریبا چې سونه وخت 90 خو او شایا ما بیان اور دیا وغیرہ علامه ندوی سے ویا د تبلیغی مشرانو کې یو هغه برما ته تللی
نو هلته چې ایته کوم بیان کړی دی مسلمان ته، نو ایته پکې دا خبره کړې ده، وایي زه ګورم چې تاسو د هندوانو د هغې د ذات پات چې کومه کیسه ده په هغې کې تاسو هم دومره اخته یې چې تاسو دغه هندوان چې دی هغه د سره ځان ته نه رانږدې کوئ، دې له د سره دعوت نه ورکوئ د دین. نو داسې وخت به زه هغه ورځ وینم چې داسې وخت به په تاسو راشي چې دغه خلک به بیا ستاسو خلاف وي او ستاسو وینه به بیا تویږي. مخکې د هغې نه دا خپل کې دې ته دعوت ورکړي، دې سره امداد وکړي، دغه وخت به یې خراب و غربت لحاظ سره یا تېر شي. انما کلندر هر چې گوید دید گوید، انما یقینا په هغه برادا دا ینها اوس الله د سنه منی کوي، ینهاکم الله من کوي الله رب العزت تاسو لرا عن الذین دها کسانو نا قاتلوکم چې جنگیږي تاسو سره فی الدین په باره د دین ستاسو کې، چې دا کم خلک تاسو سره جنگیږي د دین په باره کې تاسو سره، نو الله د دینه منع کوي. واخرجوکم او اخرجوکم او چې رایسته تاسو من دیارکم د کورونو ستاسو نه، نو الله د دینه منع کوي چې دې سره دوستانه مه کوه، دا د رستونې ماران دي. وظاهروا او چې دې څه کوي تعاون کوي، د یو تعاون یې کړی د یو بل سره علی اخراجکم په وباسلو د ستاسو باندې. نو الله وایي الله رب العزت تاسو منع کوي په د هغه کافرانو نه په باره د هغو کې چې هغه څه کوي چې تاسو سره جنګیږي د دین په باره کې. واخرجوکم او باسلی تاسو لره د کورونو ستاسو نه، وظاهروا علی اخراجکم او تاسو څوک او تعاون یې کړی د یو بل سره د ستاسو په ایستلو کې د څه نو انت ولوهم د دین الله منې کوي چې تاسو دوستي وکړئ د چا سره، د دې سره چې د دې سره موالات وکړئ، دې سره مه کوئ، دې سره دوستانه مه کوئ، ځکه ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د کوره ایستلی، تاسو ایستې، ستاسو خلاف ورزي یې کړې ده، ستاسو د دین مخالفت کوي، نو د دوی سره ملګرتیا او ورورولي مه کوئ. ومن یتولهم او هغه څوک چې وګرځېدو وکړه د دوی سره ملګرتیا، فاولئک هم الظالمون. الله وایي دا کسان څه دي؟ دا تاوانیان دي. ښه دا کسان څه دي؟ دا تاوانیان دي. الله وایي دا خلک ظالمان دي. الله وایي دا خلک چې دي ظلم وکړو، زیاتې وکړو، فاولئک هم الظالمون، نو دا خلک ظالمان دي. الله هم دې ظلم نه بچ کړي.